د ملک داسې خلک ګرځي خسته ګرین وي منځونم کوي خپینځه ټیمه منځ او اشراق هم کوي دا ساده لوح مسلمانان دوکه کوي وي دا شیخ قاسم سے دینی دی دا بیا سے اسلام آباد پسې غدي ګرځي باقی د اسلام څخه خبره جنگ نشته نو موږ ته څنګه د اسلام جنگ نشته وی اسلام جنگ ځکه نشته پر پارلیمنت کې تاسو تاسو کوي د موږ نه خصوص انکار نه کوي په خپل موږ کوي چې څوک موږ کوي نو دوی تایید کوي ټول پارلیمنت نه تاسو کوي چې څوک روزه نیسي نو دوی ټول د تایید کوي چې روزه ټیک ته روزه نیسي زکات ورکوي حجم کوي عمرم کوي نو لهدا دغه اسلام دی د دین نه چا انکار کړی دی او د دې خو موږ ټول تایید کوو نو شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه د خپل قائد نه دا خبر زده کړی دا چې زمون قائد وای چې مونږ کړه ویلې دي چې زمون تاسو سره د موږ جنگ دی زمون جنگ خو د موږ جنگ نه دی زمون موږ جنگ د زکات جنگ نه دی زمون جنگ د روزي جنگ نه دی زمون جنگ د حج او د عمره جنگ نه دی نو دا خلک بیا مونږ ته وایي چې تاسو جنگ د موږ نه دی د روزي نه دی د زکات نه دی د حج نه دی د عمره نه دی اے مولانو بیا تاسو څه شي جنگ دی مونږ ورته وایو زما تاسو سره د عبادت جنگ نه دی زما جنگ د نظام جنگ دی دلته په اسلامي خاورا په مسلمان قوم په اسلامي آئین کدل ته چرته نظام منو نظام د اسلام وی هغه وینا عالم کفر دغه وخت را پاسيږي چې نه مولوی صاحب د نظام خبره باندې کې کدل ته چرته نظام وی نو نظام به کمیونیزم وی نظام به کیپټالیزم وی نظام به سوشلیزم وی مولانا فضل الرحمن صاحب ورته وی نه کلام داسې نشي کېدلی که پاکستان کې چرته نظام وي نو نظام به صرف د اسلام بل نظام موږ د منوخه